أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وابي سعيد وام سلمة. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصحه وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. باب ما جاء في مصافحة الجنب. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني قال حدثنا حميد طويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانحنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت وأين ذهبت أو قال أين ذهبت قلت إني كنت جنبا قال إن المؤمن لا ينجس. وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. باب ما جاء في قراءة في المنام مثل ما يرى الرجل. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم ابنة ملحانة دلت خلقين بكسر المنطق ملحانة ومن مشهور ملحانة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء إن المرأة إن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. وفي الباب عن أم سليم وحولة وعائشة وأنس. باب في الرجل يستبشر بالمرأة بعد الغسل. وبه قال حدثنا عناب قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جنابته ثم جاء فاستبقى بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث ليس في إسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستبشر بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. دا دو بابین متناقضین بدائرک دی ندرو بحثونو تخیال لره. اول بیان دا مسئله چه سه مسئله بیانولو غواړي او اقوال دا فقها پدی کسی دی. دویم بیان دا دلائل دا طرفینو. دریم ترجیح دا مذهب منصور دا. خړم به خبره ادا چې سړی د شپې نه جنوب شي محتلم شي یعنی ټبر سره جماو کی نو سلور صورت دی پسړی یا خو غسل کی هغه وخت کې دا اکمل صورت ده
یا او دسو کی نو دا کامل صورت تے او دس شرعی دا منزه یا وضو لغویو کی اندامونه وینځي او مخ او لاسونه وینځي دا دریم صورت ته دا جائز ده سلورم دا چې سنکیم دا سودش دا سلور واړه صورت ده او دا واقعا ډیر راځي ګوره چې واده کړی ان ته پته لګي نو مسله دا بیانول غواړي چې او دس دغه وخت کې ضروری دی کنه نو د کې دونه مخکې اکمل صورت خدا چې غسل کی او خدا چې او دس مثلا او دس کول حکم لري دغه وخت نو باب پدې موضوع باندې چې او دس قبل النوم د جنوب سړي د پارشتاو کنه نو یو صورت نه دا ثابتېږي چې نه دې کړي حضور مبارک دیم باب نه دا معلومه چې کړي دې او عادت شریفه دا نو بیان د دې مسلې کوي چې جنوب په حالت د جنابت کې سملی او دس ولا پکار د مخ کې کانا نړمبي باب کې دا وایي چې نه نشتا نه کړي حضور او دیم باب کې دا وایي چې کړي دې نو جمع بین المتناقضین شو دې باره کې فقها کرام سوي نو د فقها درې مسلک دي سلور والا ائمه کرام وای امام ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد صاحب چې او 10 والا کول مستحب دي او کوي نه کنو خیر دي سفیان ثوری او امام ابو یوسف او ابن حزم ظاهری وای نه بغیر او 10 خیر دي خودیم استحباب وای لا باس ویل لا باس ان ينام قبل ان يمس معا او بولا وګته و نور ودش دریم مسلک د ظاهری او ده داود ابن علی ظاهری او بعض ظاهری او اختیار کړل چې نه او 10 کول واجب دي بغیر او 10 بسم دینا نو درې مسلک شو یو د استحباب یو د جواز یو د وجوب او د جواز عالم د دې قائل دي چې 10 والا مستحب زمون د سلور والا ائمه کرام باندې د استحباب د 10 قائل دي یو عمل د مصطفی راضي دي او دې کې معنوي فواید دي اول دا چې تاو 10 کړي او سال نه پاس کې دي چې وبلګي ناغه باقی اندامونه چې وینځل عمده کې نو غسل فرض دی ادا شو او دا 10 لپاره تیمم ووه نو دا فائدہ ده پکې تخفیف په غسل کې راځي دیم دا چې ملائکه د رحمت آئی کور تا نرازی چی کم کی جنوب پروت نو خدای پاک تا دے نظام دا پارا دا روحانی مخلوق مقرر کرده نو چی چا کم دے کی تصویر وی یا جنوب وی یا سپی وی یا متزمخ بیت زعفران وی انتا کی ملائکی دا رحمت نرازی نو چی تا یو نو عدد طهارت حاصل کری او دست کری ملائکی دا رحمت بطال رازی دریم دی خوب بخی دا سڑی دا روح اوزی دا روح بحثی دی یو تا روح حیوانی وی او بل تا روح علمی وی چی دا غی تعلق دا خدای سر نو دا خوب بخی روح حیوانی وی چی پاغی ما بیل حیات آغا روح چی پاغی شعور و احساس و علم بنا دے اتی اوچتی دی وجن حواس معطلی عقل معطلی علم معطلی نو دا روح برا گردی پا عالم بالا کی او دا خدای بیان دے پسری رشتہ مپارا کی اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون خدای دا خوب وقت ارواح والی
نو چې چانه ټه پورای بس روح پاتې شي او چې چانه ټه پورنی نو هغه روح به مې سورته واپس شي نو د خوب ته خدای مرګ ویلې ده وفات ویلې ده الله يتوفى الانفس حين موتها نو ستا روح په عالم بالا کې ګرځي نو چې روح ګن د دې بدن چې پاکي نو په روح مسری ده پاکي او چې بدن ګندای نو روح هم ګندای نو دې ګنده خوبونه ویني او شیطان سره مناسبت او پریشان کون خوبونه ویني چې او د سینې کړي او چې او د سینې کړي نو روح کې او نو د پاکي راغلي نو عالم بالا سره زیات مناسبت نو ګنده خوبونه پریشان کون خوبونه نه ویني او د خدای د دربار د حاضرې یو قسم لایق شو سلورم شاولی الله صاحب وای د انسان دا طبیعت چې ګندګي توزي نو یو انقباض محسوسي سړی او دسماتیو کې کنه چې کومه پورې او دسنی کړي نو نظیف طبیعت یو انقباض تنګي محسوسي نسواریان نه یادو پاک طبیعت واله یا سیګریټیان یا چیرمیان هو ګندای نو چې په نخز د او دس کې قبل د طهارت نه د انقباض محسوسي نو اغلس د احداث خو جنابت ته نو چې سړی جنوب شي نو او غسل نه کړي نو د انقباض محسوسي طبيعت کې تنګي او ځان ورته پلید ښکاري نو د دې وجه نه چې غسل وکي ناغه نفس نه هغه انقباض لاشي وردا د تجربه خبره را چې او دسو کې نو خوب بم خولي او که دس نشه کولی یخنیوی نو کم از کم تیمم واخه تیمم داغه ده او دس پزه ادریگی چه کم ده که او دس فرض نی نو داغه او دس خو فرض نه کنه نو په دیوال تیمم و دیوال سره بده کټ پروتی په دیوال تیمم کیږي نو بغیر دا او دس نه یا کم از کم تیمم نه بغیر مسله نو دا سلور پنځه حکمتونه علما وایي چې د پاکه کې دا فعلی دي چې دا ټول علما وایي چې او د ضروري نه دی ځکه دا رومبه حدیث د دوی دلیل دی عائشه بیبي وی حضور بکره ودشو ولا یمسمان او به اړو ټچ نه کړي مسابه نه کړي نو دا نکره ده په سیاق ته نه فکر راغلی ده نو دلالت په عموم کوي نو لا یمس ماء لا للوضوء ولا للغسل نو معلومه ده چې مسله ما ضروري نه ده خدایم باب کې دا راځي چې حضور با او دس کو نو او دس عام عملو لا یمس ماء راغلی ده نو چې په یو واقعه کې دا ثابت شي چې سید الکائنات نو غسل کړل نه او دس کړل نو جواز ته معلوم شو چې او دس ضروری نه دی املاست بلا او دسم کې دي ظاهریه او د سلور واړو امامانو خلاف ده دا مینس کې قول پکې پخپل راځي ظاهریه وای حضور مبارک نو عمر سے تپوس کو په دې دویم باب کې چې آیا نام احدنا وهو جنوب سړیو د کې دي چې جنوبي هغه ورته نعم اذا توزع او د کې دي او اذا د شرط لپاره ده متضمن د معنا د ظرفیت او د عموم لره نو اذا توزع فلينام نو چې شرط راغی نو او دس پکې شرط شو نو بلا او دس منسمله اوس هغه زمنګ په دلیل سے اعتراض کوي هغه وی د علامه سمان د ابو اسحاق غلطی ده دو ورته وی کني دا سند شوه علامه سمان غلط کلام دی د ابو اسحاق د دیو جن مسلم مولا دا روایت راوړه ده علامه سمان پکې نه ذکر کړي دا وګد حدیثونو امام ابو اسحاق اختصار کړی دی پکې نو اختصار کې خطا اوته ده زمو علماء وینا جبل سیدہ بے حقی و دیر محدثین ورته صحیح ویل دی ولا یمس ماء مراد ما دا غسل لی کله به او بد غسل استعمال نکړي یا کله نا کله بالکل وبندي استعمال کړي احیانا ځکه کدا
ثابت کو چې هر ځل او دس کړه دی او غسل کړه نو به خو دس واجبېږي نو دا بیان د جواز د پار لا یمسمان احیانا کړه دی یا لا یمسمان ما للغسل تحاوی سے او شان مرشا سے به تطبیق کړه چې د حضور مبارک دو حالتو که اول د شپې کې به جما وکړه د مسلم د حدیث نه معلومیږي نو بغیر د اودس نه نو د کې د اودس به وک اندامونه به وینځل او دس به وک نو بغیر او ځکه شپه وګد او خوب وګد او کنه په اخر د شپې کې به جما کړو یا نام فین کان له حاجت الى اهله علم بهم نو که د شپې اخر کې براویخ شو نو به جما نه پس او داس نه کړي ځکه وخت نږدې دی سبا وخت نږدې نو غسل ته وخت لګو دا لا یمسمان په تقدیر کې دی چې وخت د غسل بنږدې نو لا یمسمان سبا سره نږدې او دا چې کله وضو راغلی دا په ابتدا د شپې کې راغلی دی او دس کم تخفیف راغلی د ابن عمر صاحب خو شدید الاتباع دی د با او دس کو خپې به ونو وینځله ځکه کله یخنی وي او په جمی کې سړی نږدې کتو کې ګرمه برسته نه را پاسې ګرمه او بچرته یار چا کرا خونی کا مخلاصونه به وینځل خپې به نه وینځل خمار ته کدا صورت چې وبني یا یخي وبوي یا په جماعت کې ملاسته د اوبو سه تنظیم نشتا یا د چا ملمه او به هغه وخت کې سبق نو کم از کم تیمم وا په دیوال بغیر تیمم په هغه ځای کې کیږي سره د وجود د اوبونه چې هغه د پاره او د ضروری نه وي حالت تیمم کول شي نو اولاد دا چې حضور مبارک او دس کړه او دا ظاهریو چې دلیل وی نعم اذا توضا نو موږ دغه حدیث کې ور سره بعض روایتو کې الفاظ دا راغلي دي نعم ويتوضا ان شاء راغلي او بخاری رحمه الله د سلور واړو امامانو مسلک اختیار کړي چې او داس غوړه دی ضروری نه دی ځکه د جنب باندې بابونه یې خېدي چې جنب خوراک کول شي جنب سکا کول شي جنب بازار تتلی شي دا د باب مسافات الجنب ابي هريره د حضور مبارک سره روان دي او مسافه کړي دا او خبرې کړي دي او خوراک او سکا او مسافه او بازار تتل علامه ده ده چې غسل ضروری نه دی او جنب سره دا کول شي په دې بابونه نو خلاصه دا شو چې او دس کول غوړه دی واجب نه دي او بیا او دس ود کې دل نه دی پکا یا پورا او دسو کې یا بغیر درجلین نو کې یا تیمم وای او اندامونه وینځي غوړه اندامونه لړل نه دی پکا باب فی جنب ینام قبل ان يغتسل جنب سړی کو دشي او غسل یې کړی دا ټیک دا اذن ان خلصنا ابو بکر عياش نام شي نبی اسحاق ان لسود انا شقاد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام او جنب کله بود شو جنب ولا يمسمان او به اړو ټچ کړي نه وي مس کړي به نه وي نو ظاهر خدا چې غسل او د سه دوړ نه کړي لکه ما نه کړه او په سیاق د الله کړه نو اس قسمه بین دي مس کړي اننا ما خلصنا وکینو سفیان نبی اسحاق نه هو د سفیان د ابي اسحاق نه پشان د امش روایت کوي دا نه هو زمير امش ته راځي دي امش د ابي اسحاق نه څنګه بیان کړی دي نو سفیان هم بیان کړی قال ابي اسحاق هذا قول سيد المسيب وغيره د سيد المسيب او د امام ابو يوسف وغيره دا قول چې او دست نه کوي وقد روى غير واحد الاسود عائشة وبشمار روایت عائشہ نداری النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا قبل ان ينام يودس بكو قبل النوم وهذا اصح من حديث ابي اسحاق دا ابي اسحاق دلائم السمان دا حدیث مونږ دواړه صحیح دي عام عادت شریفه او تاسو وکله نا کله د امت د تعلیم او د بیان د جواز لپاره لا يمسمان باندې عمل کړي کني بیا خو سختي الناس وقد روي عن ابي اسحاق هذا روي دا ابي اسحاق غلطی ده ځکه د ابي اسحاق ویل شاګردان شوبه او سوريونو اغي دا ویل دي چې دا ابي اسحاق غلطی ده لا مسمان او تحاوی سے بھی دا غلطی منشا ده چې دا وګد حدیثو
نو امام ابو اسحاق په غلط شوی دی په اختصار کې وګور حدیث په مسلم کې دی چې په اول د شپې به جنبونو او د شپې کو او که اخر د شپې به جنبونو لا یمسمان د لا یمسمان مطلقاً ذکر کړ کنه لا یمسمان د اخر د شپې سره تعلق ځکه چې وخت د غسل بنز دیو او فاصله بلګوا او د ذکر فرض نه دی چې د حضور صحیح حدیث ته انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه چې ما زه ته درېګم ما ته حکم دا او دسته نو دا وخت کې خدای مونږ نه کوي د طالبانو یو سوال لیکو کوم خیالي د کالجیان چې خوب د پاره دی او دس کینو دا خوب ناقص نه دی نو د دې او دسته فائدہ شو چې دې د خوب د پاره او دس کې او داسې ود شو بس او دسه مات شو امر ته دغه د په اختیار کې نه ده او په دې او دس باندې دغه فواید بنا دي چې مخکې مرته نو دس کې یو نوع عادت طهارت خود ته حاصله شو اندامونه پاکو چاره دا مې وکړه نو بس الله کمی یا ملائکه د رحمت راځي یا عالم بالا سره مناسبت یا طبیعت کې استنکاح محسوسي هغه خبره وتی لري شي ويرون ان هذا غلط من ابي اسحاق دا نوم قبل مسلمه دا ابي اسحاق غلطی کړی دا او تحایش سے وہی منشا دا غلطه دا چې حدیث ګدونو د اختصار کړی دی ابام فی الوضوء لجنب دا اراده ینا او کومګه دا والو چې مراد د معنا ما د غسل دینو غلطی نشتا یا احیانا نه دا سکړی دی دا بیان د جواز د پاره او د تعلیم د امت د پاره به غلطی نشتا نو عام عادت شریفه دا چې او 10 به کو او کله نه کله دام نه کړي بام فی الوضوء لجنب دا اراده ینا جناب محمد صلی الله علیه وسلم امیان زمو وطن کې چې روزه کې چرته دروشي تقاضا وکي نو دا پښمنی نمخ کې غسل کوي غسل ضروری نه دی او د سم کافی دی فراس کا چې کوي کنه روزه نو دوی جوړې به روزه نه کیږي نو د نیمه شپې لامبي کنه دا ضروری نه ده فراق کول شي سکا کول شي خبره کول شي مانځه د پاره به غسل لاغله روزه د پاره نه ان پښمنی د پاره خو خلق چوکي مانا کوي سکما خو حکم هم نشته کدا ضروری غني وي ضروری نه ده او کده وکړه ها ان عمر انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عمر صاحب د حضور نه تاسو کاینا ما حدنا او جنبون سړیو د کې دي چې د جنوبي خارن هم اذا توزع نو ظاهر د حدیث باندې ظاهري استدلال کوي چې اذا خدا شرط پاره ده نو حضور مبارک وي نو ملائکه لشي چې او دسو کې امر ته په روایتو کې دې سره سلف راغله ان شاء نعم ويتوزع ان شاء ودکې دیش دغه دارستو احادیث مؤید د دې دي چې ګرځي دلی دي خبرې کړې دي حضور مبارک وي جنب داسې پلیت نه دي 400 په باندې او في الباب عن عمار وعائشة وجابر وابي سلمة قال ابو سعد عمر احسن شيء في هذا الباب وسعه وقال غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سفيان الثوري مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق طول لدي قائله او دسخه قالوا اذا اراد الجنوب ان ينام توزع قبل ان ينام جما کې دوباره نو مو دس مخ کې خره خزل مو دسو کې دې مو دسو علی دا بداسه محسوسه لکړم بزل چې جماوي او چې لړلې اندامونه نه به لذت نه محسوسه باندې په ما جاء في مسافات الجنوب جنوب سره ستړي مشي کولې شي کنه او کولې شي په بدن خو پلیت نه دا حکمي حدث ده حدثنا إسحاق بن منصور قال سنا ابن سعيد القطاني قال سنا أحمد بن طويل عن بكر بن عبد الله المدني أبي رافع أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه أبي هريرة وي سيد الكائنات ما سر فيولارا كملوش او جنوبم زو جنوبم وبيع ورسل روانه بخاري كبه لراش لا شيء زمان لاس نيولو زيدا لاس نيولو يو زي كيناستو نزد ملي روتم دا غزينا فان خناستو زان مغلي روخ كين خناس پکش پشواتو ته وي چې څوک پزان پوي نه کی فاغتسلت غسل مې وکړ ثم جئت بارانم ما ته وای انا كنت چاته وي سيد الكائنات عالم غیب نه
او قال یا ذهبت چرته لاړې قلت انی كنت جنبا ز جنوب ما پلیتو ما نو ما تاسو سره ناسته فخولنا نو حضور مبارک وی سبحان الله ان المؤمن لا ينجس مؤمن پلیتیږي نه یعنی هغه پلیته باندې نه پلیتیږي چې خبره او مصافحه دی ور سره باندې نو نجاست اگر چې لفظ عام دی خمرات ته نه خاص ته ها یعنی پلیتیږي خو پلیتیږي مراد د نجاست نه امام طحاوی صاحب دا جمله په دغه کې ویلي وکړه دا وبم په مسله کې قدر تیار او فی الباب عن حذیفه یعنی دا ځان پلیت غنل لکه مردار دا پلیت خو نه او حدث حکم نه وفي الباب عن حذيفة قال ابو سعد حديث ابي هريره حديث حسن وقد رخص غير واحد من العلم في مسافه الجنوب غير علماء مسافه الجنوب سروانا ولم يروا بعرق الجنوب والحائض باسا الحائض او الجنوب خلفاء كان ذکر چې مسافه ور سره کې لاس قولی وي او خلفاء تولګي د خلای پاک دا فلا کافرم پاک او جمعه ته داخله دلم زموږ مذهب کې جائز با ما جاء في المرء ترى في المنام مثل ما الرجل دا بحث تیر شو که سړی خوب ولیدو او لندواله محسوس کنو سو صورت میں طویلو سوال صورت عام تقریبا دې کوم جوړيږي ځکه وزي او مدي او مانی دا درو وړو کی بعض طبيبان ویلو چې په خزه کې مانی نه لکه جالینوس وای خو سیدا چې خزو کې مانی وی هغه نه خدای انسان پیدا کړي او یخرج من بین الصلب والترائب د دوانو نه منشتا او لذت محسوسه خدا دا چې د خزه فرج خارج تروزی منینو علی په غسل لازمیږي کدا دا محسوسه کی چې زما انزال شوه دی خو بارته منی نه راوته نو غسل پنيشتا نو که خزه خوب کې دا سونی دلته کا سړی چې ویني نا احکام په جاری کیږي لکه کم په سړی کې دي انسان نبی عمر قال سنا سفيان بن هشام نعوت نبی زینب بنت ابي سلمى ام سلمہ ام سلمہ نے دا روایت ہے کہ جاءت ام سلیم ابنۃ ملحانہ ام سلیم بی بی رالا نو میں سہلہ دے یا رمیسا یا رمیسوا دا انس سے مور او دا بی طلحہ تبر ورتوی قربان یا رسول ان اللہ لا یستحی من الحق خدای امر نہ کی دے استعمال د حیا په امر حق تپوس کی نو خدای ته حیا په معنا د امر سره منسوب ده ځکه حیا او تغییر او انکسار ته وای او خدای دې حوادث نه پاک ده نو مراد دې استحینا امر ده امر د حیا نه کوي یا صفات د خدای محمول په اعتبار د غایات سره وي نو چې څوک یو څه نه حیا کوي نو ترک کوي نو په معنا د ترک سره ده خدای پاک امر نه کوي د حیا د استعمال په طلب د امر حق کې د خپل سوال د پاره تمهید کې خو او ډیر د خیاتیا نه کارواش سه بغیر چې خبره د شرم ده خو خدای چونکه د علم په طلب کې د حیا د استعمال حکم نه کړي او عائشہ بیبی وی د انصار بیان ډیره مبارک دي وی حیا معنی عائشہ نه د غیر لپاره د مسائل حق او د تاسو نه کدا مسلو تاسو نه وکړي د امت ته بسنګ معلومه ده نو احسان یې کړی امت سره نو وای تمهید کې ما فرته ویلو کړ چې مجلس کې مشرانو نه تاسو کې نه مخکې اجازه وغواړه قربان کستا سو اجازه یا قربان ما معاف کې یا قربان کتا سن خپکیږي نو زه او تاسو کوم نو دا شاندار تمهید دی چې قربان خدای خو امر د حیا د استعمال نه کوي په حق کې نو زه د نه او تاسو کوم فانا المرأه تانی غسلا فخذ باندې غسل شتا ان دې راوی ته غسلا لفظ نو یا نو تانی ور سره زیات اذا یرات فی المنام مثل ما الرجل که خذ خوب کیولې د پشان د سړی قارن عمي او اذا یرات الماء چوبو ویني یعنی نزالی شوی فلتغتسل غسل دوکی ام سلمہ وی قلت لها ام سلمہ خود حضور بی بی دا غناستا اما ام سلم دوی فزحت النساء یا ام سلم خود دو شرمولی دا تفوسو نسوک کئی
او دا تپوس علامه ده ده چې د خود تقاضا سړو طرف ته زیاته ده او دا خدا خو خزه النوي خدای د خود په خله مهر لګولې بغیر د انګريزانو نه یا د انګريزانو په لار چې څوک روان به شرم خزه کنه د خود تقاضا د سړو زیاته ګور مور پلان ته پاتشي وطن ته پاتشي د خاون دوسترګو تناست دا څومره ګران کار او ارسه برداشت کوي خاون سره کې په ډیرانه کور جوړ کړم خوشاله او د مور پلان هغه بنگلې تني پس هغه پسې نه کړ خزه مارته وي د سړی نه خدای پیدا کړی دا نو محبت د سړی سره به اندازې زیات ده دا خزه ولې بنه نه برداشت کوي ځکه خاون دې محبوبي په محبوب کې څوک شرکت نه خوښي شایو جنې خوخه یو ته خبر شي چې بل چا سره یارانه ده تبا غفرې دې جام ده نو دا شان د خدای په نظر کې خاون محبوب ده نو خاون کې شرکت نه خوخه خدای د خاون نرسه برداشت کوي کوي کټکه او چې ورته وې به مخه کوم کده کشو کو نو به غږ نه کوي نو مثلا مو ورته خدای دې او شرم ولدا ته پوښتنه او سوال دا غیخ کولیو ٹھیک تا بعد اوس دا شکر دی تبلیغ دا وجه نه دی خوځو کې د دین فکر راغله دی نو دا ډیرو مسلو ته پوښتنه کوي په ټلیفون باندې ما سره خبره کوي نه پیژنم کله خطر ولېږي کله تپوس کوي د مسائل زموږ د کور والو نه نو دین فکر پکې راغله دا شکر دی دا خوش د مسائل ته پوښتنه کوي حال ابو سعد حدیثنا حسن سیون وقول عامة الفقهاء طول فقهاء کرام پدیدی ان المرأة اذا رات في المنام مثل ما الرجل که خذ په خوب کې دا سوری د لکه سړی چې ویني فانزلت وانزال وشو ان عليها الغسل پدې غسل لازم ده غسل اسم ده کنه اسم ده انه ده انه منسوب وبي يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن سليم وخول وعائشة أبام في الرجل يستطفئ بالمرأة بعد الغسل كي يسړیو لامبل پای خوبو نو دې ځان په خزه ګرمول شي نه خزه سره ملاس تکول شي او دینه معلومیږي چې د خزه خواله چې حیضه یا جنوب یې پاکه او دینه د احناف مسلک ثابتېږي چې مسله خزه ناقص ده او داس نه ده مرتوی که حدیث ته قبله را تدوی ضعیف که مخکې میلو کړه په بشمار واقعاتو کې برازي چې د خزه او د سړی مسله شوی چې سړی د خزه سره ملاس دی نو لګي بنا مخ به مخ سره نه لګي خپې به خپې سره نه لګي کټوله په پټه دا خو منطقي تصویر دی بلکې قصدن ناغلی دی دا خزه او د سړی خو به حجاب پرده نشته او دا حسن معاشرت قسم د اسلام کې چې د خود کوم حقوق ته او د محبت خبرې د خاون سره دمر د جهان په مذهب کې نشته سکان خزه ته واوي نو سکان داسې چلو کې یو رول لوادو کې نو دا نو درې سلور په گزاره کوي مثال د غوانه بلکې پلار او دوی په خزه کې شریک خزه نه غوا جوړ کړه کنه واوي لشي خلک اندوانو کې چې سړی مړ شي خزه به ور سره جمع ده سوزولا اوس قانونا بنده د خوسم بازو کولو کې چې سړی مړ شي خزه ور سره سوزولا او چې خزه کونډه شټول عمر خاون نشي کوله نو دا ظلم نه دی د دې خزه به تقاضا نه او سړی یو خزه کې پنګریزانو کې دویمه خزه باندې کې حق دا خزه شنډه وا او استاد اولاد تقاضا او نو دا خو چې دا خزه پرې دی دا به سوق کوي د دې جن تبا ده او کنه دا خزه چې بل خزه مو کې او دا د دې لحاظ ساته پورا او سړی او 52% خزه 55 لکه خزه پاکستان کې زیات او د دې نه زیات په افغانستان کې ځکه سړی په حوادثاتو کې مری خزه پاتې کیږي او د سړو پیدائش کم دی او د خود زیات د دې زیات خود علاج بسو شریعت دا اجازت کړی چې دوی مودره ما کولې شي نو شریعت د خود ډیر لحاظ کړی د خدا خلق پیږي نه دې د خزه نسپې جوړول غواړي امون وای نه دا انسان د محترم زه کالج کې مې تقریر او خود مناسته او سړی مناسته نو به اخر د تقریر کې به سوالات یو خزه چټ راولېږي
چې خسړې سلور خزي کولی شي او خزه سلور خاوندان نشي کولی دا اوله. نو ما ورته وی دا واده یو مقصدی عاده چې اولاد پیدا شي انساني نسل پیدا شي. نو که سړې سلور خزي او کې سلور زامن وروړي شي کال کې وروړي شي کنه اره یو سره جدا تطبیق وکي او که خزي سلور خاوندانو کا نو دا د یو ځوان نه زیات وروړي شي. سلور خزن علاوه که شر خاوندانو کی خدا نصیب ما غیا وروړي نو فائدې سو کړه. دنده که سړي د خزه تقاضا لاره خزه سره تقاضا پر او د خزه په خاوندان ایو ورته ما سره بیګاله سملې او بل ما سره سملې به کیسه خدا سلو سړي چې په یو خزه جمع شي اولاد وروړي دا به چاوي لباټه ته به بوزه ستنه بوله واخه او وینا بوله ټیس کوي. کله سړي سلور خزي خو نسب معلوم دی د پلار دی د مور دا د پلار دی د مور دا پلار یو دی من او د خزا چې سلور خاوندانو کې یو مولا بادر ته پیدا شو محمدین ګلبدین شابدین دا به چازوي دا خزو ته یو څو خبرو کړو ټول پیښ چې واقع دا طلاق اختیار خدای خزه نه ورکړي ځکه ټول خرچې په سړي مقرره کړي. ما فرتوي د خزه خاوند زیات خوخته او خرچې پچا مقرره کړه سړي ته مې مہر به تور کې پکار خدا چې دواړو خرچه په نیمه کول سړي ته وي خرج مہر به تور کې کور به ته جوړه تیار نه کړي تیار کور ته به موزه او دال او چپاتی او واخه غم به ته کې څومره احسان وکړه. انګريزانو کې خزه د سړي په تلاش کې یو سړي ته وي زموستا تاسو یو ځای کې دل غواړو او یو ځای کې چې اول یو سور دې تیر کو چې یو بل طبيعت معلوم کو نو چې اورو پمبا یو ځای کې په یو شپه کې کوټه کې شپه تیرې نو سبا کوي تطبیق وکړي کې بنه کوي. نو یو خزه د یو سړي په تلاش کې سلوي سړي وتی کې مخ کې نو والی وتی کې ل 17 دې تیر کې دغه اوس طبيعت په نه لګي زمو ستا طبيعت نه لګي نو جداش کوم مسلمانانو چې دا غوي نقل شروع کړي لکه مصر او شام کې بعض خلک ما ته په خپل د مصر علماء د شام ویلي چې رومبي اولاد د خزي ارامي لکه بل چا سره وتی او کله بعض رواجونه چې انګريزانو په سر روان دي د نکاح نه مخکې د جینې او الګ په مصر کې ګرځي یو درګه چې د دې طبيعت مانوس شي نو خجینه پیغلا او سړی ځوان او سر سنت برابر کړي او په یو هوټل کې په کمره کې ملاستی دی په تقاضا کوي که باندې کوي اور په مبه نوړمبي اولاد د نکاح نه مخکې شي. دا د انګريزانو چې څوک نه خاله نو په اسلام کې چې د خځې کم مقام دی او عزت دی او شرافت دی دا د جهان په قومونو کې نشته. ها حضور مبارک با جنابت رب مختصر من جنابه غسل به د جنابت نو کو ثم جاء به براغ فاستطفى به ګرمي به په ما حاصلول ځکه مدینه منوره یخه او په دې جیم کې وبډېره سخت یخ بدن به یشو او بو د اور چرته تنظیمونو ورونه چرته نو فزممته الیه ما وزان ترانز دیک ځکه بدن به یخ نو بدن سره لګي کنه ما سره خزنه خزنه ده او خاله د جنوب پاکه ده ځکه هغه خو په بلستان کې او مثلا په تولای کې او ما مستعملم طاهر دي ځکه چې د بدن مبارک د حضور نه بلم دی او هغه بدن سره لګي دي اما به د بدن سره لګي دي نو په استعمال بس د انفصال لازم معلومه ده چې مستعمل او طاهر دي ولما اغتسل ما بلا غسل نو کړي انا بشهاده حدیث ليس باسناد باسم او قال غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا اغتسل چې سړی غسل کی فلا باس يستطيع بامرته باک نشته ځان ګرم کی پښزا وینام ما هاي سره سملي قبل ان تغتسل المرأة اگر چې هغه لا غسل نه کړي او به یقول سفیان الثوري او شافعي رحمه الله